اگر پشتون اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان پر گولیاں چلاتے ہیں، ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ پشتون واحد قوم دا اسلام قبول کرے دا، ہم پجرگاہ قبول کرے دا، پشتون کے کافر نشتا۔ ہمارے حکمران بڑے آقا امریکہ کے بڑے پیروکار نظر آتے ہیں، اور ہم اپنے بھائی کو اپنا دشمن کہتے نہیں تھکتے، لیکن کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم۔ ډیرو درنو قدرمنو شملورو پیاوړو حضرات علماء کرام، په سټیج باندې ناست د قومونو مشران، ما دپاره دا یو اعزاز ده چې د پښتونخوا او د قبایلو د درنو مشرانو په دې جمع کې او په دې جرګې کې له تاسو سره شریک یم۔ دې کې هیڅ شک نشته چې د پښتنو له روایاتو سره مناسب همیشه د دوی جرګې کېږي، او پښتون واحد قوم ده چې که دوی اسلام قبول کړی ده، هم په جرګه یې قبول کړی ده، او په پښتون کې کافر نشته۔ دا یو ډېر غیرتي قوم ده، او زمونږ د سیاست د پښتو مشران که دوی جرګه راغواړي، دا هم په مونږ ټولو باندې، په پښتنو باندې یو احسان ده۔ مونږ هغو ټولو جرګو ته د قدر په نظر ګورو۔ خو زه په خپله تقریبا له 12 کالو نه په تسلسل سره د تاسو په جرګو کې شریک یم، او د ستاسو د جرګې میلمستیا اعزاز الله مونږ ته راکړی دی۔ په یو وخت کې چې کله د فاټه د انضمام مسله وه، بحث خدا کېږي چې دا د انضمام په حق کې و او دا د انضمام مخالف و، او موږ ته دغه نسبت کېږي چې دوی د انضمام مخالف و۔ خو زه ریکارډ صحیح کوم، موږ د انضمام مخالفت نه ده کړی، اصل مسلې باندې ځان پوه کوي چې زه حکومت ته دا حق نه ورکوم چې د قبایلو مشورې نه بغیر د فاټا انضمام وکړي۔ زه څوک یم چې د فاټا د خلکو مشورې نه بغیر د انضمام مخالفت کوم؟ ما په خبره پوه شوئ؟ د هغې جرګې هغه مکمله جرګه چې په حیات آباد کې وه، او 4,000 قبایلو په هغې کې شرکت وکړ، دا خان مرجان خان ناست ده، د اولې ورځې نه مونږ په یوه جرګه کې شریک، نور مشران هم ناست دي۔ په هغې کې خبره دا شوې وه چې قبایلو ته حق ورکوي چې د خپل سیاسي مستقبل فیصله په خپله وکړي، که قبایلو انضمام خوښ وي چې انضمام وشي،
که هغو دغه موجوده پوزیشن د اف سی آر دا خوښ وي چې په دغه قایم شي، او که دوی فاټه مستقل صوبې مطالبه کوي، دا هم د دوی اختیار ده، موږ به د دوی په اختیار باندې فیصله کوو. لہذا لږ خپل ریکارډ صحیح کوي چې زموږ مدعا څه وه او سم ته جوړ کړل. اوس خبره حالاتو ته سپارلی شوه، موږ خپل رای وه، یو خبره مو وکړله، اوس چاته پیغور نه ورکوو په دې چې تا یې حمایت کړی و یا تا یې مخالفت کړی و، چې تا یې حمایت کړی و اوس راته وښایه کومه ښېګړه دی پکې مونږ ته. پښتون چاته پیغور نه ورکوي، د رای خبره وه، هر سړي ته د خپل رای حق و، او دا مطالبه یقینا جرګې کړې وه چې ریفرنډم وکړي، فاټا عوامو نه تپوس وکړي چې عوام هر څه غواړي، فاټا عوامو فیصله به مونږ ته قبوله کړي. خو حکومت یو فیصله ویې کړله د قوم، د ملک او د وطن په خپل نظام باندې، په خپلو حکومتونو باندې اولنی حق هغه د امن ده. د قبایلو د رای او د قبایلو نه تپوس بغیر چې کومه فیصلې وشوې، هغې اوله تقاضا دا وه چې هلته به امن وي. د امن معنا څه ده؟ امن معنا د انساني حقوقو تحفظ ده. چې امن وي نو د هر سړي ژوند به محفوظ وي، چې امن وي د هر سړي عزت او آبرو به محفوظه وي، چې امن وي د هر سړي مال ملکیت به محفوظ وي. نن چې تاسو موږ ناست یو دغه جاړو چې دغه انضمام اوله تقاضا ابتدا چې له امن نه به کېدله، او بیا به نور نظام جوړېده په هغه امن کې، د ترقۍ لارې به مو غوښتې، او موږ به د خپلې خاورې د خپل وطن خاوندان وو، موږ به هغه فیصلې کولې. نن زه او ته ناست یو دې خبرې ته چې ما په خاورې باندې امن نشته. امن نه محرومه قوم دا د هر شي نه محرومه قوم بللی کېږي. چې امن وموند، ژوند محفوظ، عزت محفوظ، مال محفوظ، بیا هغې ته دا د الله نعمت ده، بیا ترقي لارې هم ازادې شي. اوس ترقۍ لارې بندې، امن نشته. او د اسلام په نظر کې خو اول شی امن ده. اسلام نوم د سلامتۍ ده، د ما مذهب نوم اسلام ده، بل ته سلامتیا ورکول. د ما د عقیدې نوم ایمان ده، بل ته امن ورکول. نو چې د کوم دین په عنوان کې د امن او د سلامتۍ معنا پټوي، خپله اندازه ولګوئ چې آب وطن دپاره، مملکت دپاره او قوم دپاره څرنګه د امن نظام لري. موږ له هغه نظام نه تښتو. ما تجربه ده، زه تقریبا له 1988 نه په پارلمنټ کې یم. په اسلامي جمهوریه پاکستان کې چې ټولو نه ګرانه او سخته مطالبه ده، دا د اسلام مطالبه ده. که زمونږ حکمرانان وي، که زمونږ اسټیبلیشمنټ ده، که زمونږ بیوروکریسي ده، که زمونږ بختورې کورنۍ دي، ټول که یریږي د اسلام نه یریږي. حیران به شو ورته دې خلکو ته چې تاسو څنګه کلمې ویلي، او بیا وایي مولوي صاحب مونږ هم مسلمانان یو، مونږ هم کلمې ویلې دي، مونږ هم لمونځونه کوو، مونږ هم روژې لرو، قرآن تلاوت کوو. ما خو نه د ستا په کلمې اعتراض کړی ده، نه مې د ستا په تلاوت باندې اعتراض شته، نه مې ستا په منځ باندې اعتراض شته، نه مې ستا په روژې باندې اعتراض شته، که په کال کې 10 وار حج کوې هم پر اعتراض نشته. نو خبره دا ده چې ملک ته څه ورکوې، دا وطن اسلام غواړي. په سن 1973 کې آئین جوړ شوی، او زما آئین وایي چې قانون به د قرآن و سنت تابع وي. زما آئین وایي چې قرآن و سنت منفي وي، یو قانون هم نه جوړېږي. موږ په دغو اسمبلیو کې نفس وخور که موږ دا خلک اسلامي قانون سازۍ ته آماده کولی شو، یا د اسلام په ضد قانون سازۍ نه یې منې کولی شو. په دغه وطن کې ټولو نه غټ مشکل دا مسله ده.
جمہوریت یہ دعوی خدا اور یہ آئین تقاضا ہمدا، لیکن یہ بے عمل جمہوریت، محض نمائش جمہوریت نہ کمو خبر دا اسلام کو کہ خبر دا جمہوریت کو دا آئین تقاضا دا آئین مطابق خبریں کو اس خبر دا جب آئین باندې عمل څوک نه کوي. زما د خولې نه که یو ټکی لاندې باندې ووت هغه ځای نه راباندې فتوی جاری شي، دا خو ریاست چیلنج کوي. زه چې د آئین مطابق فیصله کوم، زه چې د آئین مطابق مطالبه کوم، زه چې د آئین مطابق د ملک د چلولو خبره کوم، نو زه د ریاست وفادار یم. او ته چې آئین احترام نه کوي، آئین د یو څو پاڼو بوج بولې په خپل سر باندې، آئین تا په نظر کې هیڅ حیثیت نه لري، نو د ریاست مخالف بیا ته ریاست ملګری زه یم. ہاں ہم نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے. آئین میثاق ملی ہے، آئین پوری قوم کے درمیان ایک مشترک عہد و پیمان کا نام ہے. اگر میری گفتگو میں تلخی آتی ہے، کوئی ایک لفظ مقتدر قوتوں کو پسند نہیں آتا، تو مجھے غدار بھی کہا جاتا ہے، مجھے ریاست کا دشمن بھی کہا جاتا ہے. اور جو لوگ آئین کے کو چند اوراق کا بوجھ تصور کرتے ہیں، جو لوگ آئین کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ریاست کا محافظ کہتے ہیں. میں ببانگ دہل آج کے اس جرگے کی تائید کے ساتھ واضح اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم آئین کے وفادار ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں. اور اگر آئین سے بغاوت کی ہے تو تم لوگوں نے کی ہے. آئین جس آئین کا تم نے حلف اٹھایا ہے اس آئین کے حلف کو تم توڑ رہے ہو، ہم نہیں توڑ رہے ہیں. میرے دوستو، ہمارے حکمران بڑے آقا امریکہ کے بڑے پیروکار نظر آتے ہیں. جو مذہب ان کا ہوتا ہے وہی مذہب ان کا ہوتا ہے. امریکہ نے کہا میری جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے. دہشت گردی کی کوئی تعریف بھی نہیں تھی کسی کتاب میں، لیکن افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ نے فوجیں اتاری تو ہمارا حکمران مسلمان بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بجائے امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، امریکہ کا اتحادی بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. ایک دن آئے گا کہ تم بالشت بالشت اور قدم قدم پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے جس طرح کے اگر گوہ بھی اپنے غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کا پیچھا کرتے رہو، تابعداری کرتے رہو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کے تابع ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے حکمران ہیں، آج ہماری مقتدرہ ہے جو امریکہ اور مغرب کی غلام، جو ان کے پیروکار مسلمانوں کے خلاف فوراً بندوق اٹھانے والے، ریاستی طاقت استعمال کرنے والے. اور ہم اپنے بھائی کو اپنا دشمن کہتے نہیں تھکتے لیکن کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. وہ امریکہ جو آج کہتا ہے، آج کبھی کہتا ہے میکسیکو ہمارا ہے، آج کے بعد یہ امریکی ریاست تصور کیا جائے گا. کبھی کہتا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو مصر اور اردن میں آباد کر دیا جائے، اور امریکہ کا کٹھ پتلی نیتنیاہو کہتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر فلسطین کو بسایا جائے. یعنی ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارے ہر گھر پر تمہارا قبضہ.
ہمارے گھر کی ملکیت تمہارے پاس، اور اگر آپ کے اس دعوے کو ہم تسلیم نہ کریں تو پھر تم ہم پہ جنگ مسلط کرتے ہو، انسانی حقوق کا سوال پیدا کرتے ہو جھوٹے دعوے کے ساتھ۔ آج پھر امریکہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ افغانستان میں دوبارہ جنگ شروع کر دی جائے، اور ہم ایک بار پھر افغانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک پراکسی اسٹیٹ کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب باتیں چھپتی نہیں ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کہنا اور عالمی کفر کو اپنا آقا کہنا اور اس کی اتحادی ہونے پر فخر کرنا، اس سے بڑھ کر نہ اسلام دشمنی اور ہو سکتی ہے، نہ پاکستان دشمنی اور ہو سکتی ہے۔ ہمیں صاف ستھرے نظریات کے ساتھ آگے جانا ہوگا۔ یہاں پر اگر پشتون اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان پر گولیاں چلاتے ہیں، ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب مجھ پر پابندی لگائی جاتی ہے، میری پارٹی پر پابندی لگائی جاتی ہے، تو یہ الزام ہے۔ اس الزام کی سزا مجھے اس وقت دی جا سکتی ہے اگر میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے، میرے اوپر الزام ثابت ہو جائے، پھر ریاست کو مجھے سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر کسی عدالت کے سامنے آپ نے میرا مقدمہ لے کر نہیں گئے، آپ میرے پر الزام لے کر نہیں گئے اور میری پارٹی پر پابندی لگاتے ہیں، میری سیاسی رہنماؤں پہ پابندی لگاتے ہیں، میرے کارکنوں پہ پابندی لگاتے ہیں، تو پھر آئین کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو، اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کر رہے۔ سیاست میں تشدد، ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ اعتدال کے رویوں کی طرف ہمیں سب کو جانا ہوگا اور قوم کو ایک کرنا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ایک 2 ہفتے قبل پٹیل اسماعیل خان کے یو 2 ہفتے مخ کے قبائل و مشران راغلیو درې 400 منځ کې خلک د هغه جرګې مشوره دا وه چې دا نن جرګه به راوړو، او بیا به په مخ باندې پرمختګ دپاره به دغه مشوره کوي خپلو کې چې موږ کوم طرف ته لاړ شو، په کوم خوا به ځو. ان شاء الله العزیز تاسو چې کوم حکم ماته وکړ چې سیاسي رهبرانو یو آل پارټیز کانفرنس ان شاء الله د سیاسي د پښتنو د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو اجتماع به کوو ان شاء الله، او د هغو په مشاوره سره به مخته شریک ان شاء الله. موږ د چا حق نه اخلو. په پنجاب کې چې څه وسایل دي، د پنجاب بچای د هغو وسایلو مالک ده. په سند کې چې کوم وسایل دي، د سندیانو بچي د هغو وسایلو مالکان دي. په بلوچستان کې چې څه وسایل دي، د بلوچو په هغې باندې حق ده، او چې په پښتونخوا کې کوم وسایل دي، په هغې باندې د پښتون او د پښتون د بچو حق ده. نه امریکې ته اجازت شته چې ما اجازت نه بغیر ما وسایلو ته لاس واچوي، او نو وفاقي حکومت ته حق شته او نو فوج ته حق شته چې هغه په زور جبر باندې زما په وسایلو باندې قبضه وکړي. او که دا سلسلې جاري وي نو بیا به د اسټبلشمنټ د حکمرانانو او د عوامو ترمنځ اعتماد پیدا نه شي. راځئ چې د اعتماد ماحول پیدا کړو. راځئ چې د یو پاکستان د وطن د شهر په حیثیت باندې یو قوم جوړ شو. ستاسو رویو موږ شدلی وو، ستاسو رویو په قومیتونو نوم هم موږ جنګولی وو، او د فرقو په نوم باندې هم تاسو موږ جنګولی. د دغه وطن د فساد سبب هم ته او د دغه فساد سزا مال راکې. دا حقایق ومنو. ظاهره خبره ده چې که په دغو جرګو خبره نه تمامیږي او دوی دا خیال کړی وي چې بس خدا خلک د یو ځای شي، 2 غنټې خپلو کې تېرې کړي سره، هر یو سړی د زړه بړاس وباسي او دې نه بعد دی د هغې وس نه لري، نو انشاءالله انجینیر صاحب
که زه د دیني مدرسې دپاره اسلام آباد ته وتایم اعلان وکړئ چې موږ به اسلام آباد ته وځو. نو بیا به خامخا راوځو. بیا که تاوان جوړېږي او که څه وینه به زما توی شي، لیکن د ظالم نوم به ستایي په تاریخ کې، د قاتل نوم به په تاریخ کې ستایي، د جابر نوم به په تاریخ کې ستایي. دا خاوره زما ده، په دې خاورې پیرنګي هم قبضه کړې وه، 200 کاله په ما حکومت وکړو، زما وینه یې توی کړله. نن تاریخ هغه ته قابض وایي، نن تاریخ هغه ته قاتل وایي، نن تاریخ هغه ته جابر وایي. او دا تاریخ په هر وخت کې لیکلی کېږي. نن چې څه صورتحال ده ان شاء الله د دې خاورې تاریخ به هم تا ته قاتل وایي، تا ته به قابض وایي، تا ته به جابر وایي. جمعیت علما همیشه له مظلوم قوم سره ولاړ، او زه خو دعوادار یم چې زه خو اولې ورځې نه سره ولاړ یم. ان شاء الله تر پایه پورې به دا تحریک په شریکه چلوو ان شاء الله. اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. اسباب جوړی، امریکا هم اسباب جوړی، هلته انساني حقوقو پامالي کېږي، فوجونه راولي. زمونږ حکمرانان هم د هغې په پیروي کې حالات جوړوي د فساد. نو ګرم به هم ته او فساد به هم جوړ کړی، او بیا به دا جواز وي چې د قبایلي سیمې باندې قبضه وکړي، هغه وسایل په خپل لاس کې واخلي، هغه حقوق په خپل لاس کې واخلي. ان شاء الله په دغه پاکستان خاورې باندې به موږ د خپلو حقوقو جنګ کوو. موږ د پاکستان وفادار یو، پاکستان آئین منو، پاکستان نظام منو، لیکن په هغې کې ستا جبر منلو ته تیار نه یو. نو که خدای خوښه د حقوقو جنګ به په شریکه کوو ان شاء الله. او چې څنګه تاسو مشوره راکړې ده او کوم قرارداد تاسو پاس کړ، دا اعلامیه ده، او ان شاء الله دغه اعلامیه به موږ ان شاء الله سر ته رسوو، په دې به عمل درآمد کوو، هغې ته به طریقه کار جوړو. او که دا لویه جرګه دا اجازت راکړي چې موږ د هرې سیمې نه یو څو درانه ملګري راواخلو او بیا هغه په شریکه کښېني او خپل ځان ته د قبایلو دپاره او پښتنو دپاره یوه لاره جوړه کړو. الله پاک دې زموږ دې سیمې ته امن ور نصیب کړي، او زموږ حقوق دې الله تعالی موږ ته په خپل فضل کرم سره راکړي، په امن سره دې الله راکړي، او په احترام سره دې الله تعالی موږ ته راکړي، او له هر قسم فساد او له جګړې دې الله موږ وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. TSN ڈیجیٹل آپ کی خبروں کی دنیا، سیاست، معیشت، عالمی حالات اور اہم واقعات کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھیں TSN ڈیجیٹل اور رہیں ہر لمحہ باخبر.